د پېښور زلمی اور بابر اعظم مینوالو د پاره یو ډیر بری خبر راغلی دی د پی اس ایل په کینسل کېدو کې د بابر اعظم فینس د پاره او د پېښور زلمی د پاره ډیره غټه فائدہ وجي ځکه بابر اعظم چې کوم دی انجرډ شوی دی دا غلا د لاس انجری راغلی ده نو کچره پرون د پېښور زلمی اور د کراچي کینګ میچ کې دونو کې دی شي هغه میچ نه بابر اعظم ډراپ وي ځکه هغه انجرډ شوی وو نو په دې پی اس ایل کینسل کېدو کې د پېښور زلمی فینس د پاره او سپیشلی د بابر اعظم فینس د پاره فائدہ دا ده چې بابر اعظم به تر هغې ریکور شي ځکه د هغه انجري چې کومه وه هغه لږه سیریس انجري وه نو کیدای شي هغه ډېر ټایم دپاره د کرکټ نه بهر شوی وی څور ورځو دپاره څور ورځې که څلور پنځور ورځو دپاره هم بهر کېدو نو څلور پنځور ورځو کې د پېښور زلمي امپورټنټ دوه اهم میچونه وو چې یو لاهور کلندر سره او یو کراچي کینګ سره نو دغه میچونو کې کچرې بابر اعظم نه وی کپتان چین شوی وی ټیم پلان بدلېدو خامخه نو کیدای شي بیا پېښور زلمي د بابر اعظم ریکوري نه وه کړې ځکه بابر اعظم پسې که څوک ډېرې خبرې کوي خو هغه چې په ټیم کې وي نو نور بیټسمینان ډاډه وي ځکه چې بابر اعظم موجود دی که چېرې مونږ هیټینګ کوو مونږ آوټ کېږو نو بابر اعظم کم از کم رنه بال یا 120-130 سټرایک ریټ سره خو بیټینګ کولی شي ویکټ باندې خو ولاړ وي که نه په ویکټ خو سټی کوي که نه څنګه چې یو میچ کې محمد رضوان نه ټوټل ټیم آوټ شو محمد رضوان 44 بال 44 نټ آوټ پاتې شو د ټوټل ټیم د ملتان سلطان په 90 رنزونو آوټ شو هغې کې رضوان 44 رنزونه کړي په 44 بالونو ټوټل ټیم ته آوټ شو نو دغه رنګ چې یو کلاړي وي اینکر کلاړي وي هغه ځان سره نور کلاړیان چلای که نه نو چې په ټیم کې موجود وي نو د هغه په موجودګۍ سره هیټران چې کم وي یا چې کم فینشرز وي ای پې ډاډه وي چې زموږ سره دا کلاړي شته دی که زموږ ویکټ پریوزي مو نو دی به موږ سره اینکر اننګز کوي یا به دی موږ له سټرایک راکوي موږ به هیټ کوو نو یو ډېر اهم رول لري په بابر اعظم په سټرایک ریټ باندې د هغه په بیټینګ ایوریج باندې خلک تنقید کوي خو هغه یو ډېر اهم رول لري T20 فارمیټ دا نه ده چې بس هر سړی به راځي او بس هیټ پکوي هر سړی به راځي او هیټ پکوي یو داسې بیټسمین هم پکار وي چې هغه تا ستا گیم 20 اوورو پورې وچلوي هغه ځان سره نور کلاړیان وچلوي هغه ځان سره هیټران وچلوي هغه ځان سره پاور هیټرز وچلوي هغه ځان سره فینشر وچلوي نو په دې وجه باندې پېښور زلمي چې کوم بابر اعظم کلاړي دی نو هغه پېښور زلمي دپاره یو ډېر امپورټنټ کلاړي دی جي ښه انجري راغلی واغله نو چې پی اس ایل دوباره سکیجول کیږي میچونه دوباره شروع کیږي تر هغې به د هغې انجري ختم شوي او مکمل به فټ شوي وي بل پی اس ایل حوالې سره خو دا خبر هم راغلی یو چې نه مخکې ویلاګس کې تاسو سره ما کمپلیټ شریک هم کو چې د پی اس ایل بقایا میچز دوبۍ له شیفټ شوي دي بقایا میچز به په دوبۍ کې کیږي او تقریبا 2-3 ورځو کې به نوی شیډول د پی اس ایل راځي میچونه هماغه دي یا بدل کیږي ورځې ولا بدلیږي یا هماغه فارمیټ باندې به چلي صرف تاریخونه بدلیږي او ټایم بدلیږي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي پی اس ایل دوباره شیډول به راځي نو دغه میچونه به دوباره کیږي صرف ټایم به بدلیږي ځکه پاکستان کې خو به میچ 8 بجې شروع کېدو کېدای شي دوبۍ کې دغه میچ 9 بجې یا 6 بجې شروع کیږي ځکه هلته ګرمي هم د هغه کنډیشن چې کوم دی هغه هم د پاکستان نه بدل دي او یو څو ورځې به دا څومره لوبډلې هم دي دوی به خامخا ځان رسوي ګراوند کنډیشن باندې به لږ ډېر پریکټس هم کوي نو ځکه پی اس ایل دوباره شروع کېدو کې کم از کم 15 ورځې خو به لګي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام